تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله عمر بن زل سکارو ته ورسېدلو نو نبی علیه الصلاة والسلام په زندګۍ کې د جنګونو حوالې سره چې د عربو په دغه معاشره کې جنګونه ډېر زیات وو، بدامني ډېره زیاته وه، قتل و غارت ډېر سیوا و. په معمولي خبرو به خلکو جنګونه کول او ډېر لوی خوندریزي به پکې کېدله. داسې و چې نبی علیه السلام داسې په پنځلسو کالو عمر و نو جنګ فجار ورته وایي هغه راغلی او دا د هغه میاشتو کې دي عربو کړی و چې کله د محترمې میاشتې وې، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او د رجب دا څلور میاشتې دي چې ته احترام والا میاشتې ویلی شي. الله پاک دې له یو احترام ورکړی دی. په دې کې به عربو جنګونه نه کول به، خو دا بدامني دې حد ته ورسېدله چې په دې محترمه میاشتو کې به هم بعد جنګ فجار به هغوی کړی دی او دا د عکاظ میلې به لګېدلې، د حج موسم به رانږدې شولو او خلک به دنیا کې بیا په امن باندې ګرځېدل چې د جنګ منګ څوک چاته څه نه وایي. دا د عکاظ میلې وي، خلک به راتلل او خانو باندې به سامان بار کړو، تجارتي قافلې به وي. نو په دې محترمه میاشتو کې د خلکو لوټ مار شروع کړلو او مختلف قبیلې وې چې د یو بل سره ونښتل. په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام هم په خپله په دې کې شریک و، خو نبی علیه السلام په چا باندې لاس نه دی پورته کړی ځکه کم عمر یې و او نه یې چا سره داسې مدد کړی دی، نه یې چېرته قتل کړی دی په دې کې. خو نبی علیه الصلاة والسلام په دې کې شریک و او دا سلسله د جنګونو څه وخته پورې ډېره وچلېدله. بیا چې کله دا خبره ختمه شوله او د حج دا موسم هم داسې لاړلو نو دا نبی علیه الصلاة والسلام تره زبیر ابن عبدالمطلب چې کله حرم ته مکې معظمې ته رالل ویې ویل چې موږ خو د دې حرم متولیان یو، موږ الله تعالی یو قوت راکړی دی. نو د څه کسانو بنو هاشم او دا مختلف خلک بنو کنان او بنو عدنان او دا مختلف قومونه دا یو کور ته راغونډ کړو. هلته د روټۍ پروګرام و. د روټۍ پروګرام چې کله ختم شو نو هغه ویل زه انجمن جوړول غواړم، یو انجمن، یو خدمت خلق والا به ورته ووایو، فلاحي تنظیم جوړو او د هغې فلاحي تنظیم بنیادي مقصد به دا وي چې څوک چا سره زیاتی کوي موږ به د مظلوم مرسته کوو، د ظالم خلاف به جنګېږو. چا سره زیاتی وکړلو موږ به د هغه خلاف. او دا هغه ځکه وکړل چې د یمن نه یو تاجر راغلی و، هغه په مکه معظمه کې په یو سړي باندې سودا خرڅه کړله او بیا ول هغه پیسې نه ورکولې او هغه په مکه معظمه کې بیا د یو غر سر ته وختلو او خپل فریاد یې وکړو چې ګورې زه د یمن نه راغلم او ما دلته په پلانکي باندې سودا خرڅه کړله او ما سره دا ظلم کېږي، دا زیاتی کېږي. د دې اوازونو په نتیجه کې بیا هغوی دا یو انجمن به ورته ووایو، یو خدمت خلق والا انجمن خلقو جوړ کړلو او د هغې مختلف خلق په هغې کې شریک کړی شو او د هغې بنیادي نقطه دا وه چې موږ به په دې زموږ په دې علاقه کې څوک هم چا سره زیاتی کوي موږ به د مظلوم مرسته کوو، ظالم سره به مقابله کوو. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم په دې کې بیا شریک و او نبی علیه الصلاة والسلام وویل ورته چې د دې انجمن کې زه ملګری یم ستاسو، که ماته ستاسو په مقابله کې بل طرف ته د سرو اوښانو قافله میلاویږي، دا قیمتي اوښانو، زه به ستاسو ملګرتیا کوم. او نبی علیه الصلاة والسلام په خپله زندګۍ کې بیا د نبوت په زمانه کې هم نبی علیه الصلاة والسلام همیشه د مظلوم د مرستې تلقین کړی دی او د ظالم خلاف خلکو ته راپاڅېدلو تلقین کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله په دې کې و او بیا مسلمانانو ته ویل چې داسې انجمنې داسې تنظیمونه جوړول
چې په هغې کې د مظلوم مرسته وي او د ظالم نه ظالم مخالفت وي دا په دنیا کې امنیت راولي په دنیا کې به امن قایم شي دې سره او واقع داسې وشوله چې کله دا انجمن جوړ شولو د دې انجمن په نتیجه کې حلف الفضول به دې ته په عربۍ کې هغوی ویل به د هغه تنظیم چې د هغه د خلکو د فلاح دپاره د کامیابۍ دپاره خلکو سره کار کوي او د مظلوم مرسته کوي د ظالم نه خلک خلاصوي دې لپاره باقاعده هغوی یو تنظیمین هم ورکړل او خلک جوړ شولو بیا نبی علیه صلات وسلام په خپله په هغې کې و اگر چې کم عمري و د نبی علیه صلات وسلام په دې وخت خو د خپل ترونو سره زبیر ابن عبدالمطلب چونکې دې باني و په هغه کې د نبی علیه صلات وسلام په خپله هم شریک کړلو داسې چې ځینې وخت کې زموږ په معاشره موږ په خپله معاشره کې هم ډېر ظلمونه او زیاتي ګورو خو موږ هسې خاموش پاتې کېږو نبی علیه السلام په هغه وخت کې هم خلکو ته د دې خبرې تلقین به کو اگر چې پیغمبر نو چې چې د مظلوم مرسته پکار او نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت په دوران کې به چې انصر اخاک ظالما او مظلوما نبی علیه السلام فرمایي د خپل رور چې هغه مظلوم دی د هغه مدد هم وکړي او د ظالم مدد هم وکړي صحابه کرامو د الله رسول ته په الله رسوله موږ خو د مظلوم په مدد پوهیږو چې ظالم نه سړی خلاص کړي د ظالم مدد به څنګه کوو نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي تمنعه من الظلم د ظالم لاس نیول چې دا ظلم نور نه کوي هغه د ظلم نور کاوهل دا د یو مسلمان سره مدد دی چې هغه د ظلم نه لاس د هغه روکاو کړلی شي په معاشره کې د ظالم لاس نیول هغه هم د ظالم سره مدد دی ځکه چې ته یو ظالم لاس روکاو کې هغه د ظلم نه بچ پاتې شي هغه آخرت به بچ بشي به نبی علیه الصلاة والسلام یې په ظلم باندې خاموش مه پاتې کېږئ که څوک ظلم کوي ته خاموش پاتې کېږي ستا خاموشي هم ظلم دی نو په معاشره کې داسې تنظیمونه داسې انجمنې داسې فلاحي خلک راغونډېدل نیکان خلک چې هغه په معاشره کې د غریبو خلکو د بېوسه خلکو د یتیمانانو د کونډو د مظلومو خلکو مدد کوي د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت نه مخکې هم داسې انجمنې او داسې فلاحي تنظیمونه جوړ شي او نبی علیه الصلاة والسلام پکې په خپله حصه اخیستې ده دې لپاره چې په معاشره کې د غریبو د بېوسو خلکو مدد وکړی شي د مظلومانو خلکو مدد وکړی شي زموږ په دې معاشره کې مونږ کې عام طور د دې خبرې ناپوهتیا ده مونږ خلک وایي مونږ غیر جانبدار یو مونږ هېچا به کار نه لرو جي به دا سیاسي کارونه دي او دا سیاست دی جي زموږ په معاشره کې خلک زیات طور چې کم خلک دي ځان ته نیکان وایي غیر جانبدار پاتې کېږي هغه هېچا به کار نه لري که چا ظلم وکړو هغه ته هم څه نه وایي که څوک مظلوم دی هغه ته هم خواله نه ورځي ولې لکه ویره زه پکې غیر جانبدار یم دا ستاسو خپله سیاسي معامله ده او موږ بس دې کار نه لرو بس دا هر څه ګنده شوي دي ګوره چې هر څه ګنده شي پاکوالی غواړي زموږ پورې معاشره کې ټول نه زیات دینداره خلک چې دی او ښه منګزار خلک به وي هغه به چېرته د زکات کمیټې چیرمین جوړېږي که نه لکه دلته هم په وطن کې یو نظام دی د زکات جومات کې به خلکو اوس پته نه لګي چې څه سیسټم یې دی او زکات یو سیسټم دی کمیټې جوړېږي هلکه به جومات کې به جوړه کړو چې امیر صاحب دی حاجي صاحب دی او ښه سړی دی هغه وایي زه پکې نه یم بیا چې کله د محلې غلي هغه زکات چیرمین شي بیا غل پسې خلک ګرځي او هغه ټولې پیسې ووایي هلکه د خدای بنده ته منګزار ته پردی پیسې نه خورې خو ته چیرمین شه ته مشر شه که دا خبره په لاس کې واله دې غریبو خلکو ته خو خپل جبه زکات نه ورکوي خو دا چې کم زکات سرکاري راځي دا تقسیم شي زموږ په معاشره کې به نیکان خلک بس تختو یاره بس دا مړه بوج دی دا بوج به په سارلی که نه په دې معاشره کې به د نیکۍ کار سره ودرېږي د نیکۍ کار به خورې به او د غلطو خلکو مخالفت ته به راوځي ته به ودرېږي چې هلکه دې محله کې غړس دی مشر نه شي دغه شان دا کونسلران او ناظمانو چې کم نیکان خلک به په ګوټونو نه وتل څومره غله خلک وو هغه خلکو له ګوټونه وله ورکړل دمره پیسې خلک ووالې د ناظمانو کونسلرانو کې چې حد یې نشته دی هر شي کې خلکو به دې کوڅې ولګولې خښتې زړې خښتې بیا واپس ولګولې بیا به بل جوړ کړو کوڅه مې جوړه کړل لکونو روپۍ به ووالې شګې بیا خوارې کړې سیمټ به پکې نه و بل کوڅه مې جوړه کړله سواله به کوڅه ورانه وایست ولې نیکان خلک په ګوټونو نه وتل جي هغوی د سیاست نه کومه بس په جومات کې مونځ کوي اوس معاشره مغلو ته حواله کړې ده نبی علیه صلات والسلام دا سیرت هم دې دپاره وایو ولې موږ په معاشره کې هم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه مخکې دا کار کړی، وروسته هم دا کار کړی. داسې چې نبی علیہ السلام خلکو جماعتونو کې خلکو د وظیفې ښودلې چې هلکه دا دومره ځله وایه، دا دومره ځله وایه، دا دومره ځله وایه، دا داسې وکړه او دا داسې وکړه، بس نور په جومات کې په قلاره ناستو. نه، معاشره کې یو فلاحیت خلکو د نیکانو خلکو مدد همیشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی او په خپله باندې صحابه کرامو ته تلقین کړی دی. د دې وجې نه موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت نظام وظایف په وایو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وظایف په وایو، ذکر اذکار بم کو، اشراق منځ بم کو، اوابین منځونه بم کو، پنځه وخته فرض منځونه بم کو، تلاوت بم کو. دا زموږ انفرادي عمل دی. په اجتماعي عمل کې به انسان شریکېږي چې د معاشرې نه ظلم زیاتې او بې انصافي ختم شي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو بل اهمه خبره راغلې وه. دا بیت الله شریف په هغه زمانه کې داسې و لکه زموږ دا عیدګاهونه نه چې واړه واړه دیوالونه خېدولي، داسې معمولي غوندې ګیټ پې لګېدلی وي. دقه شانه بیت الله شریف هغه وخت کې چت دیوالونه وو، ښکته دیوال وو او دا دروازې د ځمکې سره لګېدلې وه. نو دا مکه معظمه په دې حرم کې ښکته جوور ځای دی. دا نور علاقې پیچوتې دي. اوس هم که کم خلک تللي وي بیت الله شریف بلکل ښکته پاتې چې ښې دي پورته به ورځي. داسې د غرونو دا ټولې اوبه به بیت الله ته راتللې. دوی ورته په ځینې ځایونو کې بندونه تړلي وو او ځینې غټې غټې نالۍ ایستلې وې. خو داسې وشوله چې یو وخت دا بند هم را خلاص شولو او د اوبه ټول راغلې او بیت الله شریف وران شولو. یو دیوال بلکل وغورځېدلو او هغه دیوال وغورځېدو چې کم که حجر اسود و. بیا د مکې خلکو مشاورت وکړو چې دا کور بیت الله چې دا خو وران شولو، مستقل به وران کړو او حلالې پیسې به وګورو. نو یو روایت دا چې په مکه معظمه کې د مکې د حرم ځمکه خرڅه کړله. د دې په خپله ځمکه باندې موږ دا بیت الله واپس جوړ کړو، ځکه په هغه زمانه کې دا تصور و د الله کور به په حلالو پیسو جوړو، د خدای کور دی. دې وجې نه په مسجدونو باندې امام ابو حنیفه مسلک دی په جومات کې به زکات نه ورکوئ، بلې حلالې پیسې به ورکوئ. همدغه شان احتیاط پکار دی چې آرام خواره خلک په جومات کې چنده ور نه کړي، حلالې پیسې په جومات کې ورکړی شي. ځکه دا خو عبادت خانه ده، که چا ورکړي حرامې پیسې نو د خلکو منځونه په هغه جومات کې کېږي خو هغه فرد ته به ثواب نه میلاوي، بس پیسې ورکړي ثواب ورته نه وي. نو هغوی بیا چنده کړي ده او بیت الله شریف یې جوړ کړلو. جوړول شروع شولو، ډېرو ټولو خلکو پکې د خپل خلکو دي هغې کې بیا هغې حصه به اخیستله. په دې وخت کې داسې شوی و چې د جدید چې کوم بندرګاه ده دې ته د بهر نه جهاز راغلی و او هغه په منځ دوه شوی و، حادثه ورته راغلې وه. دا د مکې خلک لاړل جدې ته او د هغې نه یې څه لرګي هم راوړل او هلته پکې یو ترکان راغلی و نجار او هغه سره بیا د حرم خلکو ورته ویل چېرته راشه ته خو هسې بس نه شې تللی، موږ دا بیت الله شریف جوړو، دروازه او څه شي پکې راته جوړ کړئ. بیا هغه نجار یې ورله راویستی او دوی به ډېر محنت کړو. د مکې خلکو خرابیان هم پکې ډېر وي، د الله د کور سره ډېره مینه وه. بهرحال نجار هم پکې کار وکړو، نور خلکو هم پکې کارونه وکړل. خبره داره چې حجر اسود خو د ځمکې په ځمکه پروت و، دا به اوس په دیوال کې څوک لګوي. په دې جنګ راغی. 4 ورځې په دې باندې په خپل منځ کې جنګونه وشولو، یو بل سره لاس وغورځولی شولو او جنګ به یې کوو چې یو به یې زه به اقدم به بل به یې زه به اقدم به. 4 ورځې په دې باندې اختلافات. بیا امیه بن مغیره چې دا د ابو سفیان پلارو او د معاویه نیکه و، دی ډېر مشر سړی و. دی بیا چې کله راغی حرم ته 5مه ورځ باندې د خلکو دا جنګ چې وکتلو، خلکو د ویل چلو وکړو د سبا د حرم ته سهار وختي څوک اول راغی بس هغه به راله فیصله وکړي، و جنګ مه کوئ. بس خلکو ویل ټیک ده، ټولو په اتفاق وکړل. سبا له اتفاق ته ګوره د ټولو نه مخکې حرم ته نبي صلی الله علیه وسلم راغی او نبی علیه الصلاة والسلام په دې وخت کې عمر کم عمر و. نبی علیه الصلاة والسلام په حرم په دغې مکه معظمه کې په صادق او په امین مشهور و. بس ټولو خلکو چغې کړې چې صادق او امین راغی بس په مسله حل شي. رانه خلک راغونډ شو. نبی علیه السلام ته وفرمایل زموږ د حجر اسود دا مسله ده، 4 ورځې 5 ورځې په دې باندې جنګ جګړې وکړلې، د دې په مسله را چې دا به څوک دي په دې دیوال کې. نبی علیه السلام ورته ویل چلو وکړئ چې هرې قبیلې والا یو مشر مقرر کړئ، ماله مشر راکړئ. بس یو سړی والا قبیلو والا ورکړه او ورته ویل څادر خور کړئ، حجر اسود یې به کېښودلو. ویل هرې قبیلې والا مشر چې دی د څادر په لس کې ونیسئ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود په خپل لاس مبارک باندې ولګو تاسو یې ورته پورته کړئ یعنی نبی حجر اسود د الله رسول په خپل لاس مبارک ولګو په دیوال کې قبیلو ولا صادر ونه ورو جنگ ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک دومره لوی په بصیرت ورکړو او په هغه وخت کې هم د الله د رسول سره د خلکو مینه په دې بنیاد ورجدا صادق دی امین دی تنازعات د الله رسول په داسې موقع باندې ختم کړي دي جګړې ختم شي صلح راشي په امنیت قائم شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې موقع باندې داسې اهم کارونه داسې په کم عمره کې د الله رسول کړي دي او د الله نبی الله پاک ولا پوهه ورکړي و او د په داسې موقع باندې د الله رسول با ډېرې اهمې فیصلې کولې موږ لم تعلیم دار د الله د رسول په سیرت کې چې موږ تنازعات حل کول پکار دي جنگونه حل کول پکې نه دي بلول پکار دي ځینې خلک اور بلای ځینې خلک تنازع نور هم پیدا کوي دا غلطه طریقه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت دا خبره سرګنده ده چې موږ د مصلحینو کردار ادا کول پکار کې دو خاندانونه دو قومونه دو کلیوالا دورونه دو مسلمانان په جنگ دي د مصلح کردار ادا کړه طریقه او چې روغ وشي جنگ ختم شي ولې دا جنگونه د مسلمان معاشري تباہی ده قومونه تباہ کی روغ خلک وسره مړ کیږي بیا ځکه دوه دشمنانو سره ډزې کوي پکې پردې سره ولګي پکې مړ شي ماشومان او زنانا ساروي پکې ولګي نقصان وي معاشري ته دیو جن د منځونو او د سونو سره د ذکر فکر سره د نور عبادت سره موږ را په معاشره کې د مصلح کردار آماده کول پکار دي انسان د دو مسلمانانو منځ کې روغ راولي جګړه ختم کړي اختلاف ختم کړي الله پاک دې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقو باندې عمل کول توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين